وبارك وسلم عليه. اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نسير انصرنا. وصلى الله على محمد. الفصل الثالث. عن يحيى بن عبد الرحمن قال إن عمر رضي الله تعالى عنه خرج رؤوة في ركب فيقافل كي جفاغي عمر بن العاص حتى تذفر وردو چې دی وارد شو داخل شو. ورود د اوبو مقام کې داخلېدو ته ورود وای. تنګ ځای کې داخلېدو ته ولوج وای. ولوج اګدا او عام داخلېدو ته دخول وای. حتی تذفر وردو چې دی وارد شو حوزن حوسته. فقال عمر یا صاحب الحوز حل تردو آیا واردیگی حوزکا داخلیگی استاد حوزتا السباع درندگان. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا صاحب الحوز لا تخبرنا خبر مراکو منگتر دی خبری دادا چکن تو پوسو کدو سرد دی جواب موایا خبر مراکو ولی فإنا نردو منگا واردیگو علی السباعی پا درندگانو بانی و تردو واردیگی درندگان علینا پا منگ بانی. منگا خوال دیو رازی منگ دیو خوال ورزو یعنی دا کم حوزنا چی دیو اوبسکی دا غینا منگ لرا هم سکل و چاردام دا روا دے پتا اولگی دل چی دا حوزنو والا اوبا دا نپلیتیگی دا احناپ مسلک دیر ازهر او اثبت تے. وزاد رزين قال زاد بعض الرواة في قول عمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها دي سباع دپارا. هذا مير سباع تپتاويل دا جماعت راجغ دے. ما أخذت آغش واغسل في بطونها وما بقيا فهو لنا غد من دپارا طهور پاکون کی دی وشراب او سکاک دے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل تفوس وشوان الحياز التي فبارد حوزنا كشف بين مكي معظم ومدينه منوري كذي. مكه معظمه او مدينه منوره لانها تمك اعناق الجبابره. مكه تذكر مكه او مدينه یسربون مدینه شو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دورانی شب لرکا پیسی پیشندی وس بد تپی ورشي څنګه دی وای د زړه په سر می دی لیکلی دو نمونه یو مکه ده دوانه د جانان کلی دی یو مدینه ده. دا سه نه وی چې بل مدینه ده ها بیا پکې ګونه بیا د بیرز یو مدینه ده. زړه په سر می دی لیکلی دو نمونه یو مکه ده دوانه د جانان کلی دی یو مدینه ده. تردوها السباع واردیگی دیتا السباع والکلاب والحمر. نسئلت فوستی وشو عن الطهر د طهر من حال دینا. فقال لها ندی د پارا ما اغدی چې بار کړی دی پی بطونها ولا نازمنګ د پارا ما هغدی غبره چې باقی پاتې شوی دی نغت طهور دی. وعن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال لا تغتسلوا تاسو غسل مکوئ بالماء المشمس فاغ اوبو نور والو باندې چې کوم اوبو په نور باندې ګرم شوي د دې سکلم صحت د پاره خندي او چارندام هم ور باندې خنده مال تویل کمی اوبخی دی چې نور سره په هوام لګیږي داسې کولا او میدان کې هوا پی چلیږي نو دا اوبه خاص کر د سرمنی د پاره مزیدار دی. مشمس شمس ستری بوه مهمات ریحا غزالا ابن زکا دا دی شمس نمونه دی کنه شمس په معنا څه ده. یقال شمس الرجل اذا امتنع وابا فكأن الشمس امتنعت وابت من ان يراها. دا کوم دی کې راغلی فحاشیه د نفت العرب کی حمدا لقادر جعل علم الادب شمسا منیرا. او شرطازیب ته پسې کوشه دا وی کولی دی کم چې یو فرد موجود شوی دی او نور افراد هم ممکن دی
فإنه یورث البرص، دا پیدا کوي برګې مرض. نو دا شافعي صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې مشمسي اوبه استعمالول مکروه دي، او زمونږ په نسبت باندې صاحب علیه رحمته مکروه نه دي، کراهیت خو پکې نشته، ځکه دا علت د برس پکې نه رالی، شرعي دغه پکې نشته دی، نقصان پکې نشته دی، خو د برګي مرض خطر پکې دی. نو د دې د وجې نه خلاف اولا دي. او هغه اوبه چې هغه په اور وغیره باندې ګرمې کې، نو هغه بالاتفاق مکروه نه دي. چارندام کې سکلم پیداناک دی، او د ګرمو اوبو څکل هم پیداناک دي ډېر. رواه الدارقطني. باب تطهیر النجاسات، باب دی په بیان د پاکولو د نجاساتو کې. هلکه نجاسات دا به د چا پلار پاک کي، لکه غایط دي، نو غایط باندې چې ته سلامت کو یا واړې، نو غایط به پاک شي؟ خو نه پاکېږي. نو د شارحینو د هدایې هلته چې داسې باب راغلی دی، هلته دا ویلي دي چې دا په حذف د مضاف دی، باب تطهیر مواضع النجاسات. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب، کله چې سکلو کی تو فی اناء احدکم، نوی دین دی لرا 7 مرات، متفق علیه. وفي روایت مسلمین طهور اناء احدکم اذا ولغا، کله چې خلو وی پاغي کی کلب وی دین دی لرا 7 مرات، اولاهن اول داغینا بالتراب، په خاور باندې. ایما ثلاثه دا وی چې جوټه د توتو نجاسه ده. ایما ثلاثه رحمهم الله وی. او د امام مالک رحمت الله تعالی علیه نو 4 روایات راغلي دي. یو روایت خدا سي دی لکه د ایمو ثلاثه چې دا نجس. دیم روایت دا دی چې توتو هم پاک دی او جوټه هم پاک ده. دریم روایت دا دی چې فرق پکې دی د ښکار والا توتو او د فصل والا توتو، د جوټه پاکه ده او د دې نورو والا ناپاکه ده. او څلورم دا قول دا دی چې بدوي د بانډو والا توتو د هغه خوله ناپاکه ده، او خاري سپی چې دی د هغه خوله او جوټه څه ده؟ پاکه. د امام مالک رحمه الله تعالی دلیل دا زده که. کم دلیل دی؟ ګوره دلیل تا راواړه فصل ثالث کې صاحب د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ولا روایت ته به دوباره نه ویم. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كانت الكلاب توتوغان تقبل راوړاندې کېدل با وتدبر شاکول به داسې بتلو په المسجد په مسجد نبوي مبارک کې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. فلم يكونوا نو دا صحابه کرام يرشون شيئا، چې شیندل به یو شیلا چې رشد اوبو به کول شین دی یو شي من ذلك د وجر توتوغان. دا دلیل شو چې توتوغان لکه د دې د جوټه ځکه پاکه ده چې مولي صاحب چې دا پکې داسې اوړېدل راوړېدل، نو د سپي خوله وازی او تیږه وی، د ده نه لاړې ډېرې بهیږي، لاړې تې ډېرې بهیږي. فکر دې راغلی؟ نو چې لاړې د ده نه ډېرې دغه کېږي دا بهیږي، نو جومات کې او بیا صحابه کرامو د جومات نه دی انځلې، دلیل شو چې لاړې پاکه ده. نو که تالی په لوښي کې خوله وواله پاکې لاړې پکې غورځولي دي فلا اشکاله. دا دلیل د چا شو ملا صاحبه؟ دا دلیل د امام مالک رحمه الله تعالی. ایما ثلاثو دپاره دلیل دا حدیث ته چې دا کم په دې باب کې دی. فکر دی طهور انا پته ولګېده چې دا لوښی پلید شوی دی، نو طهور د دغې لوښي
که نو پلیت شوی نو څنګه به رسول الله اسلام طهور ویلی یوه او صحبه د دقې روایت چې د امام مالک صاحب ته استدلال ونیو د هغې نه جواب دا دی چې دا روایت په ابو داود کې په 55 صفحه باندې راغلی دی ویړه وه په هغې کې داسې دي کانت الکلاب تبول وتقبل وتدبر بول به کول اقبال او ادبار به په جومات کې کاو نو اقبال او ادبار کې خو تې لاړې غورځېږي په بول کې خو تې بول خو د امام شافعي رحمت الله علیه په مسلک د امام مالک صاحب په مسلک کې نجس دي د طوطو والا بول ته هغه نجس وایي نو دغه حدیث کې خدا رال چې په جومات کې به ګرځېدل راګرځېدل بول به کول لاړې به تې دغه کېدلې تویېدلې نو چې د دې بولو نه ته څه جواب کوې چې صحابه کرامو خو به هغه نه اینځو نو ګوره بول یې پکې وکړه او نه یې وینځل فما هو جوابک عن البول فهو جوابنا عن اللعاب وعن السؤر اوس موږ د جواب په تلاش کې نه ګرځو جواب تلاش به اوس موالک کوي څه جواب ویسې دغه بولو سره څه کوئ چې ځې بازوله به راځي چې وروره چې هر ځای کې ځمکه وچه شوله پاکه شوه چې ځمکه وچه شوله دا مسله وروسته را روانه ده ها زموږ د احنافو په دې باندې دا پاکه ده پاکوونکې نه ده اوس حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې 8 پیرې به دا لوښي اینځي او شافعي صاحب رحمت الله علیه وایي چې 7 پیرې به اینځي یو پیره به پکې په خاورو باندې وي په مسلم شریف کې راغلي دي 7 مرات وکرته ویندئ وغفروه الثامنة في التراب په 8 پیرې په خاورو کې دغه کې ډوب خاورې پې ور واچوه مسلم شریف لومبی اجر 137 صفحه ده ایک جنان فکر درانه نه نو دی وی خاورو باندې به مینځي او وپیرې او 8 پیرې راغله او دا د حدیث کې مراله 7 مرات فليغسله 7 مرات اوس به تاسو څه کوئ احناف دا وایي چې نه 3 پیرې اینځل واجب دي او تر د 2 پورې مستحب دي اوس راځئ چې په دې حدیثو باندې احنافو عمل کړی دی که د نورو شوافعو ورباندې ښه عمل کړی دی نو هغوی خو دا کلکه خبره کوي چې بس 7 پیرې او 8 پیرې واجب دي موږ ورته دا وایو چې دارقطني راواړوه هم د دې ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې تاسو یې ووینځئ 15 کارته یا 7 کارته 15 پکې رال خبره د وونه څوله راله ملا صاحب 15 دارقطني کې صحیح روایت نصب الرایات د زیلعي واړوه الکامل د علامه کرابیسی واړوه رحمهم الله تعالی د ابو هریره صاحب روایت ته چې پل یحرقه دغه اوبه ترېنه واړوه وليغسله 3 مرات څو کرته یې وینځ نو دې څه به ورڅه کوه 3 پکې رال 5 پکې رال 7 پکې رال نو وروره چې څوک په 2 باندې قول وکړي د وجوب نو د 3 خبره د مین نه او د 5 خبره د مین نه لاړه نو د ابو هریره صاحب دغه 2 روایتونه بالکل د هغوی په مذهب کې غیر معمول بها شو بې شکه او بې شبې بې شکه او بې شبې داسې خو یې خوله نه جوړېږي چې دا ووایي چې راغه وو خو هغه منسوخ شوي دي او دا د 2 واله خبره دا ناسخه ده داسې خو نشي ویلی که داسې ویمه نو خوله به مې تړاکې شي کوبل به رانه پاتې شي کوبل به رانه پاتې شي داسې خو ځکه نشي ویلی چې په سپو کې
اول ډیر تشدید بیا تخفیف ته خبره راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپو د وجلو آرډر کړی ولې چې چا به سپی ولیدو نو یو ګړز بیا ترې تېر کړو. خبره ډېره زیاته سخته وه که نه وه. بیا لږه زمانه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ویل دا تور سپی دا څلور سترګې دا شیطان دی دا مړ کوي دا نور مه وجنئ. نو خبره لږه اسانه شوله چې صرف تور د سترګو د پاسې دوه ټاکي دقه ویل مړ کوي. فکر دې راغلی. او په دغې باندې بیا د علم الحیوانات والا کتابونه لیکلي دي چې د دغې سپي د کونټۍ والا سره امسا والا سره دشمني ده، د سپینو جامو والا سره، د ګیري والا سره، د پټکي سره د ده ډېره اشده دشمني ده. نو دا دلیل شو که چې د مولیانو صاحبانو سره څوک دشمني کوي نو کل ما هذا شانه فهو او که په خبره باندې پوه شولې نو ده کې دا کار دی دا مړ کوي. نو که تخفیف راغلی که نو صرف تور سپو د خبره راغله. په دریم ځل یې وفرمایله چې دا خو د الله د مخلوقاتو څخه یو امت دی، یو ډله ده. که نه وې داسې نو بیا به ما د دې امر جاري ساتلی وی په قتل. مه وجنئ دا مه وجنئ دا. نو ګوره په یو کال کې ټول سپي وجلو، په بل کال کې بعضې وجلو، د بعضو معافي راله، په بل کال کې د بعضو نور. چې څونه دلته دا حکم دغه کېدو ملا صاحب اسانېدو خو جوټې هم هغومره څه کېدله اسانېدله. عمومي بلوان پکې ډېره راځي. هلته وکړه مساج جوټه کې نو ګوره جوټه کې داسې کېدی شي چې اول وځله بیا 5 ځله او بیا 3 ځله، خو داسې څوک نشي ویلی چې اول دا 3 ځله او بیا 7 ځلو ته خبره وخته، ځکه چې هغې کې خو تخفیف راغلی نو څنګه بیا 7 ته وختله. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرمایي چې اول په سپو کې تشدید و، نو په هغه ټیم کې د دې لوښي انځلو کې هم تشدید و. چې کله د دې سپو دا تشدید تخفیف ته راغلی نو دلته دا جوټم تخفیف ته راغلی 5 ځلو ته. او چې بیا کله دا د سپو دا قتل اخف له راغلی اخف له چې مې وجنئ نو دلته دا جوټه وینځلې هم اخف له راغله چې 3 پیلې شو. او د دیو په قاعده باندې به وایي مولوي صاحب شرح نخبه باندې د شوافیعو کتاب دی چې کله یو 2 روایات راشي او د دواړو ترمنځ د تعارض وي نو څه طریقه ده د ځان د بچاو دپاره دا دواړه پیش که قیاس ته، چې قیاس ته چا سره موافقت خوري هغه روایت د معمول بها وګرځي. نو قیاس ته واړوئ. قیاس ته چې دا موږ واړو نو قفیز الطحان باندې قیاس کوي. په څه شي قیاس کوي؟ قفیز الطحان باندې قیاس کوي. په هغې به څنګه قیاس شي هلکه؟ نو موږ تاسو هم د وړو ډوډۍ خورو هغې هم خوري، بس قیاس شو که څه شو هلکه؟ قیاس شو ویلي کوي په کار به هم شي، په کار به هم په قفیز الطحان باندې قیاس شو هلکه که نه؟ یا زما خدایه قفیز الطحان باندې نه قیاس کېږي. قیاس طریقه معلومه کوي د دې سپي غایت چې د دې لاړو نه بالاتفاق ډېر ګنده دي. او د شوافیعو ته استبتا ولیکئ چې سپی راغلی دی او په کاسه کې قضای حاجت کړی دی، ما هو الحکم؟ نو جواب کې به درته وایي چې یو 3 کرتې وینځه او بس. څو کرتې وینځه؟ 3 کرتې وینځه او بس. نو وروره دا لعاب له غایتو نه خو ډېر زیات نجس نه دي چې غایت یې په 3 پیرو پاکیږي، نو باید چې دا لعاب هم په 3 پیرو باندې څه شي پاک شي. او اکثر شیزونه چې 3 پیرو سره پاکیږي. هلکه په بل طرف وله راتاو شه، په بله دروازه ورته راتاو شه. نو بله دروازه دا د مولوي صاحب دا ټول روایتونه د 7 او د 8 موږ په دې ټولو عمل کړی. 3 5 موږ دې 3 ته چې دی واجب وایو. دې ته څه وایي؟ واجب وایو. او بیا 5 ته او 7 او 8 ته افضل او مستحب وایو. موږ وایي 3 پیرې خو د کوم ځای؟
پکې راغلي 3 پیري خو به یې وینځي که 5 پیري دې وینځو مستحب که 7 پیري دې وینځو او معنا بیا نوره هم خشته شي من خو په یو حدیث هم عمل پرېښودی که خاوره باندې وینځو په یاده هم ته په خاوره هم دې وینځو بیا خو راواچوه پکې ترکاري پکې راواچوه چې وي خو فکر دې راغلی په خاوره دې هم نو ګوره په ټولو حدیثونو زموږ د احنافو مذهب راغلی که کم پاتې شو ټولو راغلی دا یو په وجوب محمول شو دا نور په استحباب او په افضلیت باندې ور محمول شو او شوافیعو صرف په 7 باندې او حسن بصری صرف په 8 والا روایت باندې عمل کړی دی او د دې نور قایل نه دي من اعمال وکړو هغوی اهمال وکړو څنګه حنفي مذهب کې حدیث پرېښوستل نشته حنفي مذهب خصوصیت دا دی چې دوی به حدیث مبارک بې عمله نه پرې هلکه بله پکې واوره عبدالوهاب شعراني رحمت الله علیه هغه دا ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار دی او غټ طبیب دی او غټ حکیم دی دا 3 پیري حکم یې چې کړی دی نو دا یې شرعن دا حکم کړی دی شرعي طور باندې 3 پیري چې وینځي نو بس پاک شو او دا د خاورو خبره چې کړې ده نو دا وروره په دې سپي کې سخت قساوت قلبي دی او چې د کم لوښي سره صحبت د طوطو راغلی په هغې باندې ته وبس کې یا پکې ډوډۍ خورې نو د سپي واله صفت قساوت قلبي اتې تا ته نقل کېږي نو ته یې 7 پیرې وینځه یو پیری په خاورې وینځه چې دغه اثر هم د مین نه لاړ شي او شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایلی دي وای دا سپی چې دی رسول الله مشابه ګرځولی دی د شیطان سره داسې ده که نو دا 3 پیرې وینځه دا خو شرعي حکم شو چې پاک شي او دا 15 په خاورو باندې وینځه چې دا ازاله د اثراتو د شیطانیت هم راشي ښه پاک شي شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه هغه فرمایلی دي ویسه به دا 3 پیرو سره شرعن پاک شو خو که ته دا غواړې چې یاره زه بلکل د جراثیمو څخه هم پاکم شریعت خو تا ته اجازت راغلی 3 پیرو نه بعد خو چې د جراثیمو نه هم پاکول غواړې نو بیا 7 پیرې وینځي او پیره په خاورو نو د جراثیمو څخه به پاک شي بیا فرمایي چې د دې په یو ملک کې اندازه ولګولی شوه لیبارټرۍ کې دا خبره چک شوه چې کله په 7 پیرې یو پیره په خاورو وینځو نو جراثیم د دې مین نه لاړل په دې انګریزانو خپل ریسرچ او تحقیق کړی دی چې کله دا لوښی په خاورو باندې وینځي نو جراثیم ترې لاړ شي بغیر د خاورو نه په 3 پیرو په 7 پیرو په دې باندې جراثیم نه دي تلي 3 پیرو سره خو پاک شو جراثیم پکې شته 7 سره جراثیم کم شو او د خاورو سره بیخي بیا صفا شو نو وروره دا شو حنفیت عمل کول په چا باندې په احادیثو مبارکو باندې نو یو ځل په لوټه باندې یو 10 وچ کړي په لوټه باندې او دغه لوټه دوباره دغه شي نو دغه خو پې جایز ده استنجا کول پې څه دي ملا صاحبه جایز ده فکر یې دی موږ چې وایي چې طهوره نه ده که تیمم پې نه وال شي نو دا فرمای صاحب علیه رحمت په دې قصه ورسېدی نو راځه وسو په دې باندې ښه کتاب الاغراب فی احکام الکلاب په نیټ کې میلاویږي هغې نه یې راوباسئ داسې 2.5 صفحې ښایسته کتاب دی د ابن جني الاغراب فی احکام الکلاب ډېر زبردسته مباحث پکې دي خو دا ټیم چاله اجازت نه ورکوي وعنه رضی اللہ تعالی عنہ قال قام عربی پاڅېد باندې چې اقرع د نامه وه بعضې وایي ذوالخویسره د نامه وه او بعضې وایي دا یو تمیمي و حافظ ابن کثیر وایي ابهمو ما ابهم الله ورسوله د الله او د الله رسول په قرآن سنت کې چې کوم مبهم راغلی په خپل مبهموالي پرېږدی یو باندې چې و په بالا فی المسجد په جومات کې باول وکړو او پسې روایت هم د دې په شان دی نو فتناوله الناس تناولو کو شروع شو دته خلک
فقال لهم النبي صلی الله علیه وسلم دعوه پریدی او واړوئ په بول د باندې بوکه د اوبونه یا ذنوبم بوکي ته وي بوکه پې واچي من ماء فانما بعثتم تاسو لیږل شوي یاستئ میسرین چې په خلکو اسانتیا راولئ او تاسو نیستئ لیږل شوي معسرین چې په خلکو څه راولئ سختي راولئ. رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنا دا بنش اسم فعل دی ما فقال وسلم لا تزرموه تاسو په د باندې دا بول مقطه کوئ. د بول په قطه کولو کې دوه نقصان دي. څو؟ یو سره بدن خرابی شي، دویم دا دی چې جومات به ډېر ګنده شي. ځکه دا بول چې یو پېره را روان شو تا پې بند کړو دا به منډه کړي بل ځای کې به بل ځای کې به ټول جومات به ډېر دغه شي چې پرېږدي نو دغه لږ ځای به دغه شي. لا تظلمو. بل دا دی چې وروره داسې به سړی ګاګیر شي چې د اندازې نه زیات بیا به هغه دوباره دلته راتللو زړه نه لري. داسې انسان دغه کې خو بیا خو ګرانه شي که. بل دا د مولي صاحب چې دا خبرې ته به سوچ کې تاسو نه به مولیان صاحبان جوړیږي د خیره څه او درس او تدریس او امامتي به کوئ. نو ګوره چې چا طالب یا مقتدي یا بل چا یو کار وکړه هغه په دې نه پوهېږي چې دا بېادبي ده او وروره تا تې ځان خفه کړو فکر دې راغلی دا ښه کار نه دی چې یو سړی خو بېادبي وکړي په نیت د بېادبۍ باندې نو که ته د هغه نه خفه شي خو پروا نه ده نو چې نیت د بېادبۍ پکې نه وي نو هغه نه به خفه کېږئ نه. او که د بعضو علاقو کې څنګه رواج څوک چې کوم دی رواج وي ملا صاحب نو ملا صاحب وایي درته خیر د هغوی دا رواج دی. ملا څنګه ځینې پکې دا وایي ملا دا د هغوی رواج دی د ډېر مینې محبت نه تا ته څه وایي ملا. نو دا خو د هغوی پکې په یو ځای کې حضرت صاحب دغه دا روان و یو کس را رامنډې وال دا قاري صاحب قاري صاحب ویل دا پلانکۍ مسله څنګه شیخ صاحب ته وایي قاري صاحب دا پلانکۍ مسله خیر ګوره ده خو بېادبي د جومات نه کوله دي صحابي دې بانډیچي فکر دې راغلی پیدو په دې باندې لګي چې دا د بولو ځای نه دی نوی اسلام نوي قوانین نه څوک خبر فکر دې راغلی. نو دا لا تظلموه دعوه پرېږدئ د لره هلکه داسې کار دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خبره روانه کړې وه او ده باندې دا خبره ډېره خوږې واقع د پیغمبر اسلام خبرې په هر چا خوږې لګېدې وې په صحابه کرامو باندې نو دې ځکه لرې لاړ جومات نه بعد چې دا خبره اورېدل دا نه پاتې نه شي. په بخاري شریف کې به راشي چې د نبي علیه السلام تقریر شروع کړی وي په دې ټایم کې یو صحابي وایي ما له خبر راغلی چې اس سورلی دی وتښتېدلی زه په هغه مې منډې وه مې راونیوه چې رالمه خبره رانه ختمه شوې وه بیا وروسته ډېر پښیمانه ومه چې ورک شوی دی وی دا سورلی خو چې دا خبره مې اورېدلې ډایرکټ مې خبره د پیغمبر اسلام خبرې خو دا دی اوس یې موږ څو کلونه بعد وایي څونه خوږې دي او چې په خپله د رسول الله مبارک د خولې مبارکې نه په ما ذکر دې راغلی ملا صاحب. نو ده دا خبره ویل چې دا رانه فوت نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته خو ګوره خبره مختصر ده که او دې کې ته تشریح زه کوم ما علمه دا فترکوه حتی باله بول یې وکړو ثم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاه راوي بلد لرا وقال له ان هذه المساجد دا صلاحیت لري د پاره د یو شي من هذا البول والقدر د دې بول دې ګندګۍ نه وانما هي لذکر الله دا د پاره د ذکر د الله جل جلاله دي. واجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب اجتماع ذکر الله في المساجد وغيرها که دا مستحب ده چې ذکر د پاره سړی په جومات کې یا د جومات نه بار راجمع شي او ذکر الله څه کې ملا صاحبه دا وکې دا په شامي کې هم راغلی دی او ما شامي کې په خپله راړولي دي او دا ما ته د طالبۍ د وخت نه یاد دی مناظره مې اورېدلې وه د ډاګۍ د بابا وهجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب اجتماع ذکر الله في المساجد وغيرها فکر دې راغلی نو د دې څه جواب د دې جواب خو نه کې اجماع پرې دغه شولی دا راغلی نو د بل جانب نه ورته بیا دا دغه راغلی صاحب علیه رحمت
ویل دا مولوي د 5مه صفحه مولوي موږ به ویلې د تاسو نه د ویل د حسامۍ شرحه موږ په وخت کې به په 6مه درجه کې مولوي ویله ها نو مولوي په مولوي کې دا راغلي دي والاجماع انما تحتاج الى السند السند یې څه ذکر کا دا مناظره تاسو نه دا اورېدلې یوه نیمه ګنټه کې 3 کیسټو کې دا مناظره وه ها اعظم الله صاحبه نو دا د ذکر الله دپاره دي د چا دپاره دي د ذکر الله دپاره په جومات کې ذکر الله ښه کار دی ورپسې څه شی دي والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم امر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء نو راوړله بوکا د اوبو نو فسنه علیه په هغې ورواړه ولا او بیا دې کې دا خبره ده چې صاحب علیه رحمت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی را وګوښتو نو دا خبرې ورته دغه کړلې دا وکړلې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې میلمه ته ویلې د بانډې واله ته ویل ستا خو ویل دا کپړې داسې شلېدلې او ډېرې زړې دي ویلې نو هغه ویل یا رسول الله زما بله جوړه نشته دیم دا یو جوړه مې ده ویل ښه نبي علیه السلام اډر وکړ ورشي ویل هغه زما جوړه اقا ویل ماله چې راوړی وه چا اقا ما لږه استعمال کړي ده دلې ورکړ هغه جوړه یې دله ورکړه هغه زمانه کې به استعمال شوي جوړې چې چا چاله ورکړلې ډېر غټ احسان ځکه جامې مامې کمې یو څو څوک استعمال شوي جوړه په اسانه نه لري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړه خو بیا د دنیا او د آخرت څخه بهتر ده بېله معامله ده ها عشق دې ته مذهب د عشق وایي عشقي ماده نو صاحب علیه رحمت جوړه ورته میلاو شولې کړی دی جرم میلاویږي ورته انعام وی بیا هغه عربي ویلي وی زه ځم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره بار ته ووته مخاخې دپاره لکه دی نه چې تاسو میلمه راشي سکوټر به وله راتاووئ یو خو هغه دی که ته استاد هغه د شاګرد خیر لکه خو بیا که هغه هم وکړي خو بهتره ده خو لکه بیا هم هغه بیا د سره تسلیم نه کړي او نو میلمه لپاره سکوټر راتاووه سیکل یې سیکل خلک زیه پورې پیاده بوځي سیکل ورسره پیاده بوځه میلمه سیکل روان کړه ته ورسره داسې روانې دا ښه کاره یا دا ده چې ته مشر یې بیا خو بېله خبره نو صاحب نبي علیه السلام ورته بار ته وواته نو چې ورته وواته او مخاخی ورسره کوله مخاخا به پیغمبر اسلام څنګه ویل استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک او چې پیغمبر علیه السلام به د بل نه مخاخا اخیستله نو هغه پاتې شوي ته بیا ویلې استودعک الله الذي لا یخیب ودائعه دا یې زده کړئ نو هغه پیاده روانېده ویل ولې تاسو سورلی نشته علیه السلام زه خو غریب یم ما څه سورلی نشته هله هلکه ویل زما اوښه وله راولئ کړي بول دي او د رسول الله اسلام د اخلاقو ته ګوره ها اوښې یې وله راوستله اوښې یې وله ورکړه قلندر هر چی گوید دی ده گوید هغه دغه والا قصې ته نه ګورې چې ده هغه دغه کمیس مبارک ورکړو چا لره هغه منافقانو مشر لره ښه نو وروره چې اوښې وله راوسته اوښې وله ورکړه هغه اوښ ته وخاته چې د چا ټول عمر چاته سورلی نه یو سورلی ورته دغه شي دا میلاو شي فکر دې راغلی زموږ یو کلیوال دی نو هغه وایي چې یاره ما سره ګاډی او د دې ځای نه پې روان شم کراچۍ ته د کراچۍ نه داسې سوات ته او د سوات نه واپس را ما ته بس په ګاډي دا څوک ستړی کېږي چې تللی د دې سړي خو بیا شوق ډېر دی د چا څه چې دي هغه ته زړه څه شوی چاو دی او دغه چې دی صاحب علیه رحمت نو هغه ویل چې زه په دې نه ستړی کېږم نو وروره اوښ ته ور وخاته او روان شو ته سوچ کوه چې هسې د ده په زړه کې به څومره خوشحالي راغلې وه نو وروره چې خپلې علاقې ته ورسېدو نو غټې غټې چغې شروع کړې د کلي د مشرانو نومونه علي د کلي د مشرانو نومونه دغه کوي دا علي فکر دې راغلی نو چې د کلي د مشرانو نومونه دغه کوي دا علي او د ماماګانو د ترونو د مشرانو خلکو ویل چې سړی خو لیونی شوی دی ځکه چې اوس ته خپل کلي ته روان او چغې وې کله د یو نوم کله د بل نوم خلک به نه وشي لکه دا لیونی شوی دی فورا به دې دغه قیده رانیسي او فورا به دې مرضو ته یونس ډاکټر صاحب له دغه قیده رسوي که داسې نه ده ښه نو وروره خبره داسې ده چې خلک ولې راټول شو چې اندازې ولګې وله سړی خو نه و لیونی ویل دا څه ده دا دونه چغې ویل جئت من عند خیر الناس
ما په عبادت خانه کې بول وکړم ما چې څه به راسه کوي وجني به مې غوږونه به رانه پرې کوي څه به راباندې کوي هغه وایي ما له جامې م راکړې او بیا زه راتلم سورلی را سره نه وه نو سورلی م راله فی سبیل الله هسې دغه کړله دا راکړه هبه تحفه ناشنا شخصیت دی وایي ما داسې سړی چېرته نه دی لیدلی هغې وویلې دا څه کوي وایي خلک په اسلام کې داخلي کلمه پې وایي نو ویل موږ به ورسره داخل نه کړي ویل راځئ چې بېرته م ورغلو کور ته نه واتو ها دا خبر نه د ځان سه 300 کسان یو ځای راوستل او 300 واڼو کسانو په یو ځل د شهادت کلمه درسته کړله او مسلمانان نو د اخلاقو څونه دغه پکې راغلی ها که دې راغلی مولا صاحبه نو دې کې دا دغه پکې دغه شوي دی دا راغلی دی ها که دې راغلی په دې به مستقل بحث موږ انشاءالله کوو دا په دې کې دغه کېږي دا راځي ښه چې رفع الصوت فی المسجد حرام ولو کان بذکر ښه په دې باندې مستقل بحث کوو دا ځای خو نه دی انشاءالله په دې کتاب الصلات کې د ذکر بالجهر والا مسائل راځي نو په هغې به زه تاسو ته حوالې در کوم انشاءالله راځه دا یې سره دا چل وکړو وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت داوي سالت سؤالك امراه يوشزيني رسول الله مبارك فقالت يا رسول الله رايت خبرك يوم زمنا اذا اصابك لشبرسي سوبي داغ تدم ده حيزنا دا بسكي فقال رسول الله اذا اصاب صوبه اذا كنا الدم من الحيضه ندادي امي داسدي امي ثم لتنزقه بما ان بیری په اوبو شیندي ثم لتصلي بیری په کې منځ وکړي ښه هغه ټیم کې د اوبو کمیو نو نزحه پکې نه ګوره راغله ښه دا نزحه ټکی به بیا هم زموږ استاذ په کار راځي غسلې خفیف دې ولې وکړي دا نزحه ټکی راغلی دلته د نزحې نه مراد داسې شی داسې ترمکې نه ده مراد ځکه چې ته په دغې حیض په وینه باندې ترمکې وکړي نو تا خو نور هم کار خراب غسلې خفیف به ولې وکړي یو پیره یې وینځي بس یو پیره پې اوبه واچي تري بيري ضرورته وعن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الصوبة فقالت كنت أغسله ما بين زردي ما نيلرا الصوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبوة ما أنزت وسرد دغي غسل با فالصوبي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلون زيك بكراش نقصان نكوي وعن الأسود وهمام قال له فرمای كنت افرکو ما به مګله منی لره د صوبید رسول الله صلی الله علیه وسلم رواه مسلم او ګوره دلته دی په دې دغه باندې وبو واړول نو شافعي صاحب د دین استدلال نیولې د دې جمعات کې چې د جمعات د صفایي او د ځمکې د صفایي طریقه هم دغه چې وبو په اړه مونږ ته وای چې ته د چا سره میلمه شې او تعالی را وباسي کرچالان نو مددي دا معنی چې دا ټول مر کرچالان خوري خو په دغه ټیم کې کرچالان مهیو بلور چې ورنی ګوپین بده درو بس بلور چې ورنی نو که چرګ نه ونه د چرګي انډه تخم بدر تشیشه کی علال هغه مختلف دغه کړه دلته د وبو خبر راغلی نور زینو کې نور الارض اذا يبسط طهرت زمکه چې وچه شي پاک شي نو دا په وچوالیم دغه دی بل ذکر راغلی دی مولوی صاحب حفر چې ته دا ځای راوکنی دا کچه ځمکه کنه هغه لنوالی ختم شي وچوالی پسې راشي بس پاک او چې دا فرش ګنده شي نو به دا یو صنایع کې وایي چې دې باندې اوبه واچې څه به یې وچ کړي بیا به پې اوبه واچې بیا به یې وچ کړي بیا به پې اوبه واچې بیا به یې وچ کړي او بس دا خو مختلفې طریقې دي وروره که ځای کې یو راغلي بل ځای کې به بل راغلی وي اواز خود رسی کنه ما نن په اواز کې مسالات وبروایت عن قمر وسد عن شانه ثم يصلي فيه وان ام قيس بنت محسن انها اتت لراتغو بابن يوزوي لها د صغير وړو کې دا صغيرين د ابن د فارسی فات لم ياكل الطعام چې لا خوراک نو شروع کړي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجل سوکین او دلر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل غیږه مبارکه کې ګوره د بلچا ماشومان بم علي په غیږ کې کړي رااله او رورا وی بچی چې دی نو دشمن را خپلې چې ته د چا بچي سره مینه محبت کې نو بې اختیاره به د هغه مینه محبت د تا سره څه شی کېږي جوړېږي یعنې پردي ماشومان ښکلول مسنون دي او خپل ماشومان ښکلول واجب دي دا مسله فبال علی ثوبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ثوبې مبارکې باندې
نو فدعا بماء راوي بلی اوبو لره فنزحه شافعي صاحب معنا کوي ترمکې ورباندې وکړله من وایي چې غسل خفیف سرګیري وینځه ولم یغسله مضبوطې وینځه چې هغه درې پیرې سړی وینځي او درې واړه پیرې نه چوڼ کې داسې نه دي کړي اوس پې پوه شولې نو نصح په معنا د غسل دا اوس دغه دی تېر شو که په بخاري شریف کې یو روایت راغلی دی تقریبا لس ځایه انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ کله رالی نو زمونږ که یو دغه و دا پوزکې و اسود ده من طول ما لبسا د ډېر زمانې د وجې نه دا پوزکې دا رنګ تور شوی و فنزحنه بالماء موږ د نبي علیه السلام دپاره په اوبو نزح کړو نو که نزح نه مراد ترمکې شي او ته په دغه پوزکي ترمکې وکړې او یو میلمه ته وایې چې اوس په دې باندې کښېنه نو بیا د میلمه د کپړو خیال وکړي چې کپړې پاکې شو که نورې پسې ناپاکې شوې بیا دغه بیا ترمکې په کار هم نه دی معلومیږي دا مولي صاحب چې هغه انزل چې نه چوڼ ورسره نه وي هغې ته نزحه وایي ځکه پوزکې نه چوڼېږي نه چوڼېږي دا لا نوې خبره مو فکر دې راغلی په لاره باندې یو سړی روان و پیشو ماما وه په سخته څله کې پیشو رانیولې په یخو اوبو باندې دا پیشو وینځل نو دې مشر سړي ورته سلام کلام نه بعد ویلې چې ظالمانو دا پیشو وجنه ویل کاکا ویل ویلې کور کې را سره بوډاګان دي د هغې نه لږ تنګ چې ورسره تم نه پرېږدي ویل خپله مخه شوړه ته خو یې لاړې چې واپس په دغه لار باندې راغلی نو پیشو خولې چینګه نیولې وه مړ نو ویل ما دې خلکو ته ښه وویل چې لکه دا جمع دی او یخې اوبه دي دا تاسو په دې اینځئ نو دا به مړ شي هقسې ویل وشوه خوا ته سړی ناست هغه ورته ویل نه کاکاجي ویل دا خو ویل په اوبو په اینځلو باندې نه دی مړ شوی نو ویل په څه باندې مړ شو چې وینځو نو بیا یې نه چوڼولو په نه چوڼ کې مړ شو فکر دې راغلی نو مسله پکې نه دا راووتله چې دا نه چوڼ واله خبره نو ګوره پوزکې نه چوڼېږي لکه څنګه چې پیشو نه چوڼېږي نو هغه وینځل چې په غیر د نه چوڼئ هغې ته څه ویلی کېږي نزحه وایي فنزحناه بالماء دا به داسې دونه غسل خفیف به ولې وکړي نه چوڼولې باندې شه به داسې ګوپې واچول چې کې منډه بس خبره ختمه نو غسل خفیف تېنه مراد او شوافع رحمهم الله څه وایي چې په دې صرف ترمکې مراد موږ ګوره په بخاري شریف کې حدیث راغلی صبوا علیه الماء اوبه پې ور واړوئ او چې جینۍ وي نو جینۍ هغه به بیا درې کرته اینځي د جینۍ څه ګناه کړی چې دا هلک هغې کې دا چل دی جینۍ هغې کې دا چل دی ستاسو څه خیال دی یو ډله د عالمانو دا وایي چې د جینۍ هغه بول لږ زیات بدبودار دی ځکه به هغې له درې پیرې وینځي او هلک هغه کې به غسل خفیف کې دا قول ضعیف دویم قول انتشار البول کې دی چې د جینۍ والا بول دا خورېږي ډېر انځل خامخا غواړي دریم قول په دې کې نه دا دی چې غوړځي دا د جینکو په بول کې سیوا ده نو په لږ اوبو باندې کار نه کېږي غوړ لوښي او سپور لوښي کې خو فرق ښي که نه که نه دا طالبي کې چې دا لوښي وي نه انځي داسې عادت شي نو بیا به په دې خبرو بیا نه پوهېږي ابن ماجه شریف چې راواړی نو په هغې کې د ابوالیمان صاحب نه تپوس وشو چې دا څه وجه ده هلک او جینۍ کې هغه ورته وویل خلقت من دمن ولحمن دې کې د اصل اعتبار دی ګوره د جینۍ بیبي هوا ته او هلک بابا آدم ته لاړې نو بیبي هوا پیدا شوې ده د چا نه د غوښې نه او د وینې نه بیبي هوا د کوم ځای نه پیدا شوې وه هلکه منزله الایسر ګس طرف پختۍ کې چې کومه بره پختۍ ده دا لږه ډېره کږه ده نو زنانه د دغې کږي پختۍ نه پیدا دي نو تاسو رسول الله فرمایي د دې سره به ګزاره کوئ فکر دې او بیا چې کومه بره ده نو بره کې پیدا سره زړه ته ډېره نږدې ده ځکه د طالبانو چې کوم دی دا دغی په ناوګۍ کې موږ سره یو دغه تللی طالب تللی اوس یې طالبي پرېښې ده اوس مصري دی او هغه به دیوال ته ډډه وواله
او په چغړه به بول لکه دا څنګه چې دی عربي بول وکړ لکه هغه په دې ماحول نه پیږي چې مدرسه ده کې به ټپې نه کې او کنه او مفتي صاحب رحمت الله تعالی علیه ډېر خوش اخلاق هغه تاسو ورته چې دا سو غمجن دي چې دونه دغه کوي اوس چې ورنو دیوال چې ډډه والي خو چت چت ټپو باندې وایي جانان د مور او پلار نه خوږ دی ځکه مې اوښ کې په مخزي کرودونه دا ټپې کول فکر دې راغلی نو سیب علیه رحمته مسله خو داسې ده که دا خو یې پکې طالبۍ حالاتو کې دا ټپې مپې او دا ټولې قصې قطارې دا پکې دغه کېږي دا راځي پښتنو طالبانو به هغه تڼ کول که فکر دې راغلی طالبان موږ چې هلته ونو په یو کمره کې د جمعې په شپه طالبانو پروګرام کړی په ښه په مقابله باندې ټپې کړی د هغه ټیم کې دا موبایل نه وي نو په ټیپ باندې ترې کیسټ ډک کړی ما ډېر کوشش وکړو چې زه به دا کیسټ د ځان سره محفوظ کړم وبې ساتم خو ما ته میلاو نه شو سره د کوششه ما هغې طالبانو ته مې څه نه ویل خو لکه ریکارډینګ مې ساتوله دا شیخ الحدیثان شو بیا ورته واوره چې لکه تا خو تش ټپې کوه نو مسله دا ده چې دا د دغې نه پیدا دي او بابا آدم علیه السلام پیدا دی من الماء والتراب من د خټې نه نو ګوره ما او تراب پاک دي ماشوم کې ځکه د پاکوالي سر رالی او دغه خو د وینې نه پیدا ده د غوښې نه اصل وجه مولي صاحب دا ده اصل خلکو پکې ډېرې وجې ویلي خو اصل وجه عمومي بلوا ده په جینۍ کې عمومي بلوا نشته دی جینۍ خلک ډېره نه ګرځوي او هلک چې د چا وشي نو ځای په ځای باندې هر ځای ته یې وړي او ګرځوي ښه او دا پیغمبري د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وي نه وي نو چې عمومي بلوا په کوم شي کې ډېرې خلک یې ډېر ګرځوي نو بول به خامخا ډېر کوي نو چې کوم ځای کې د هغې انزل اوس موږ لازمي وګرځوو نو حرج واقع کېږي او حرج څه دی ملا صاحبه مدفوع دی اصل وجه دا وه سو د محدثینو الله تعالی خیر کثیر ورکم رسول الله اسلام دا مسله هم راجمع کړی ده چې پنځو ماشومانو د پیغمبر علیه السلام په غیږ کې بول کړي دي قد بال فی حجر النبی صلی الله علیه وسلم اطفال حسن و حسین و ابن الزبیر بالو حسن حسین او ابن زبیر کذا سلیمان بن هشام وابن ام قیس جاء فی الختام په اخره کې ابن ام قیس دا یادین دا هم پکې نه لغه شوی دا راغلی قد بال فی حجر النبی صلی الله علیه وسلم اطفال حسن و حسین و ابن الزبیر بالو کذا سلیمان بنی هشام وابن ام قیس جاء فی الختام پنځو ماشومانو د پیغمبر علیه السلام په غیږه مبارکه کې بول دغه کړي دا کړي صحابه او محدثینو را جمع کړي دي ماشومان په غیږ کې اخیستل ښه کار دی وعن عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا دبغ الهاب هر کله چې رنګ شي د سرمندا پاک شول د باغت څه ته لیکي چې نور ته وچه کې دام د باغت دی او یو قسمه دغه د دوی د چا ور باندې پورې کې نو دا هم د باغت اهاب کچ سرمنی ته وایي وعنه رضی الله تعالی عنہ قال تصدق شوی په مولاد باندې د میمونی بشات الفماتت فمر بهانو تیر شو په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال هل خصتم تاسو ولې دې غسته هابا سرمند دي تاسو بعد رنگ ولا ور کړی نه په ما غسته بي په دې باندې فقالوا انها میتتن خمردار وجي فقال انما حرم اكلها اكل حرام شوی دي او د سرمن نه غستلو روا باشد وعن سودة رضی الله تعالی عنها زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې بیبی د علیه السلام قالت ماتت لنا مړه شوه زموږ لپاره چیلۍ فدبغنا مسکها نو موږ رنګ ورکو سرمنې د هغې ته ثم ما زلنا بیا موږ همیشه چې موږ به نبیز جوړل په هغې کې تر دې پورې سواره چې وګرځېدو شنن شن زوړ مشک ته ویلی کېږي عن لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت كان الحسين بن علي بحجر غيق پیغمبر صلى الله عليه وسلم کې پبال على صوبه فقلت موت ویلی چې تواچ و واغند و صوبن
واعطني ازارك حتى اغسله قال انما يغسل من بول الانثى وينزه غسل خفيف بكيږي من بول الذكر. وفي روايه لابي داود النسائي يغسل من بول الجاريه او رشب کول شي من بول الغلام فبلکې صب الماء راغلی دی. نبی محمد صلی الله علیه وسلم اذا وتیا کله چې پیمال کې تاسو نه پناه پر سره الاذام ګندزه نو تراب دغه لپاره ته دي کته په پیزار په ګندزه خو دې د نورسته خو په بیا د نور مزل وکړ کنه نو دغه نور مزل سره واپس دا پیزار څه شو دا پاک او صفا. ٹھیک ده. وس د هغه زمانه پیزار د شو چې کلاندې یخونه اوار بو اوس په دې زمانه کې لاندې یخونو کې پکې سوري چې په ګندزه باندې تخپی کې نو په هغه کې ګندګي راجم شي نو بیا که په دې کې تکه ورورا جنازه یا مونږ نو دا پکې نه کیږي او که جنازه کې د مو کې ودرې درې ولاندې ویخي ګندو نو مونږ اونش جنازه دی ونشوه او که د اپیزار نه د خپې د تراویستو د پاسه په دغه بوټانو یا په دغه چپلو ودرې دی ولاندې ویخي ګنده دی به خیر برا پاک دی لاندې ویخي ګنده دی بے پروانه کوي. خلاصه الفتاوی کې مشته فتاوی فریدیه کې مشته. وعن ام سلمى رضي الله تعالى عنها قالت لها ويديت يخذي چې زه اوږده کوم خپله لمن صحابه کرام به اوږدې لمنې وي او زمونږ استاد په زمانه کې کله لمنې لنډې شي او کله اوږدې شي خو چې کله اوږدې شي نو دا خطرناکې اوږدې ولې دا دې ځای ته څه وایي هغه ترغ غونته کې دا پکې رابره کوي که دا جامع پوزیشن دا د اغیارو دی مسلمانانو نه دي. وامشي في المكان القذر په ګنده ځای باندې ځم. قال اسلم يطهروا پاکۍ دي لره ما بعد دي. وان مقدام بن مادي کرب رضی الله تعالی عنہ په دې راتنه کې مادي کرب راغلی دی نو طالبان وایي دا صحابي دی صحابي پلار دی ها. قال نهار اسلم عن لبس جلود السبا دا غسل څرمنو د درندګانو نه او د سورلۍ کولو نه علیها په هغې باندې. رواه ابو داود. وعن ابي مليح بن سامع نبيه رضي الله عنه النبي اسلم قال من کړی د څرمنو د سبا نه او د دې نه من کړی توپ ترشه چې دا پرش کړی شو سړی پکې ځکه غلط اثر انسان ته تیرا نقل کیږي. نبی مليح انه کرها مکروه کړي سمند جلود د سبا. رواه ورور دا په کوم ځای کې راغلی په ترمذی کې راغلی او دته دا ځای ولې سپین پرې خو دې ځکه دته دا حواله نه و دغه شی دا ملاو شي. وعن عبد الله بن عكيم قال اتانا را لمن تخد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو نه په مال د میتدین بها بن په کچ سرمن باندې ولا عصب نه د پټ عصب پټ او پلوته وای. وعن عائشه رضی الله تعالی عنها ان رسول الله امر کړی چې نه په واغسل شي په سرمنې د مرداري چې کله رنگ کړی شي نو ګوره چې د باغت دی ته نه ور کړی نو بیا به نه پنال روایت په دغه شو او چې د باغت دی ولور کو نو بیا نه اخ. وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قال ذا فرمای مرت ارشال النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي پاک صلى الله عليه وسلم باندې ان اسلام امر تیر شو خاطر شو په زمانه رجال تسلی من قریش د قریشنا یجرون چې راخلي چيلې د دیو د پاره وا مړه شوی وا په مثل د حمار. قال لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم لو اخذتم چې تاسو اغستوي هوا سرمند دي قالوا انها ميته الله خبردار شوی دا. فقال رسول الله يطهرها پاکي دي لر الماء والقرص او دغا دوای چې دا د کیکر دونه نه جوړ شوی وي د کیکر د پانو نه. وعن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا فرمایي چې جاء بشک پیغمبر اسلام جاء را په غزوه تبوک کې على اهل بيت الناس په یو مشک معلق نو پس على الماء طلب کې وب په خارج اسلام انها ميته خالد باغها طهورها دارن ورکول دیتا پاکول دي. الفصل الثالث یا ایو الذین آمنوا صلی الله علیه وسلم تسلیما دا چې څوک وای او بل څوک کی پینو شمه خو د دې سره به درود په انسان باندې واجب کیږي کنه وای به ها خا نو مرن دا هو شو نو الفصل الثالث عن امرأة بن عبد الاشحل قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى المسجد منتنه بدبودارا بدبودارا بدبودار چې لکه پاغي باندې خاص زونه وي
فكيف نفعل اذا مطرنا کله چې موږ باندې باران اوري قالت دوي فقال اليس بعدها اي نشته پس دین الله چې اتیبه پاک من هدینا قلت بلا قال فهذه بهذه كان فهغه پاک زمکه چې واپس ته مدرو کې نو خپې پاک عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي من موږ کولو د پیغمبر علیه السلام سره داس پم نه کو من الموت او د پیمال ولو د خپونه وخفي چې څه پیمال کړو هغه به موږ دوباره داس چاردام نه کولو عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لا باس ببول ما يكل لحمه باک نشته په بول دا چې خورل کېږي وه دا وي هرکله شوافی او مذهب دي چې بول د ما يكل لحمه څه شي دي پاک. جواب دار چې دا روایت په دې کې سوار بن مصعب راوی الموضوعات د موضوعات را نقل کوي نین الاوتار د شوکانی لومبی جل او 65 صفحه فکر دراله او پاتو شلو دا خبره چې دا د جابر رضی الله تعالی عنہ روایت راغله ما اکل لحمه فلا باس ببوله په دې کې عمرو بن حسین دا ضعیف دی. څنګه جی جنوري څه چل هغه سره وکړو خا جنوري طالب العلم په کوم یوي بس ورش چې ورتاوش خا دا سوال راځي په دې څګلي په کونتا نه داس په پیښه مو کونتا جنوري کونتا دا څه زموږ چې جنوري دی راشي اسو جابر رضی الله تعالی عنہ کہ عمرو بن حسین ضعیف ته تهذیب التهذیب کې حافظ ابن حجر وای دا اتم جلد 21 صفحه دا او دی روایت کې یحیی ابن علا دی اغه نور هم زیات شدید ضعیف ته تهذیب التهذیب یولسم جلد او 261 صفحان او د حدیث تعرنین نم دی استدلال نیولې ده او په شپږمه هجری کې وغه منسوخ شوی دی شپږمه هجری کې اغا منسوخ شوه دی. ګوره بول دا ما یوکل لحمه دا هم نجست ولی وای تاسو چې کوم دی ځان بچو ساتي چانه د بول عامه عذاب القبر د دین وی دای چاته وی شپون کیته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او بلدار چې کار خبره چې بول سری مولا صاحب پلیت باندې بیان د مسی علی الخفین کی انکم خفین څه ته ویل کی پیجنې اسم لما يتخذ من الجلد او نحوه يقطع المسافه الساتر للكعبين فصاعدا متصلا بالقدم من غير ان يشد دای تعریف اسم لما يتخذ من الجلد او نحوه د سرمن یا داغي پشان تشیزونه جوړ شوی وي وبنه راکای یقطع المسافه مزل پکې کیږي که سړی پکې ګرځي الساتر للكعبين فصاعدا کعبین می پټکړی یا د دینه لګ زیات متصلا بالقدم قدم پسې بن ختوي من غیر ای شد په غیر تړلونه کدا جرابو کې تیلای باندې تړل شوی ګنده خنن خدي نو دې ته وی موزي او مسس ته وی اصابه البله لخف مخصوص في زمن مخصوص دي تمسد خفين الصحابه کرام په زمانه کې په مسل الخفين کې هیڅ قسمه اختلاف نو ټول صحابه کرام د دې قائل حسن بصری رحمت الله علیه فرمایل وی ادرکت 70 بدریا او یا بدری صحابه می مندل دي كلهم يرون المسح على الخفين دا روایت مصنف ابن ابي شيبه راوړی او ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایلی دی و ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار او امام نووي رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی دی چې خوارج او شیعگان د دې قائل ندی او علامه ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کتاب لیکل کتاب الاجماع فاغي کې اجماع نقل کړی د جواز مسح علی الخفین باندې او علامه نووي لیکلی دی واتفق
و اتفاق الصحابه فمن بعدهم، په دې باندې اتفاق د صحابه هم دی او د هغې نه بعد د تابعینو تبع تابعینو د ټول امت دی. المجموع شرح د مهذب لومبی جلد 476. علامه ابن منده ورته وایي د اتیا صحابه کرامو نه مسح علی الخفین نه نقل کړی ده. امام ترمذی وی جماعت د صحابه نه دا را نقل ده. دا مونږ ته په دوو تواتر سره را رسېدلی دی. یو ته تواتر د سند وی اتیا صحابه نه را نقل ده، او بل ته تواتر د تعامل وی مونږ خپل مشران لیدلي، هغې خپل مشران، هغې خپل هغې خپل هغې خپل هغې خپل ان تر صحابه کرامو پورې چې دا مسله الخفین یې کړې ده. دې ته تواتر د تعامل وی. نو پوه شو، نو دا جایز باشه. اوس دا کوم چې چین او دغه ورته وایي موضوع ورته وایي، په دې باندې د جواز فتوه نشته. دا زر چې دا دغه هم اوړي ښه پټ هم ترې زر اوړي، دغه ټیک نه دی ګین، دغه داسې نرم هم دي او پیزار سره هم پخپو کېږي. دا نور پیزار سره نه پخپو کېږي. کراچۍ کې اوس کوم طالب العلم دی هغه داسې جرابې جوړې کړي دي چې جواز په هغې را نقل دی، مضبوطې جرابې، اوبه نه را نشف کوي. د یوې جوړې قیمت دی 2.5 روپۍ نه کړی، ولا دلته را به را رسېدلي یا به نه را رسېدلي. دا چې بیا را رسېد خیره جنون بیا ارزانېږي، دا یاد سه. نو دغه په جرابو باندې مسله دغه نه دا را روانه ده، به ته وویم انشاءالله. امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې په موضوع کې توقیت نشته. توقیت پیژنئ چې موضوع یې په خپو کې چې کوم پورې ایستلي نه وي مسح پې کوه، تیمم نه بودي گنج خدا بودي. او جمهور عالمان ټول وایي چې نه، د مقیم لپاره یو شواروز، د مسافر خان دپاره مسافر پیژنې کلي په کلي وړانګ په ولي. مسافر څه ته وایي لکه د کور نه باري. یو بوډا سړی تېر شوی دی، الله پاک دې وبخي، هغه په کور کې جګړه کړې وه، بوډا سان وسي، او رمضان بس راوتې و، د دې دروازې سره داسې ډډې ته ناست دي. یو نګورم پسې راځي چې بابا راننوځه، رو جماعت ته ټیم نږدې دی، بل نګور زامن چې دا دغه را باندې را رو جماعت را پسې اور او سکور کوم، راننوځه چې یو ځای روجه څه کړو مات. هغه به دقه اواز کوو چې پرېمې دی چې دې مسافرۍ کې مړ شم. نو اوس هغه لره څو ورځې شولې ملا صاحبه؟ 3 ورځې 3 شپې. نه شرعي مسافر ترې نه مراد دی. شرعي مسافر سړی یو ځای کې دیره شوی دی، وطن اقامت یې نیولی، مزدورۍ له تللی دی او هلته میاشتې کلونه تېروي، نو هغه به هم یو شواروز شرعي مسافر نه دی که فکر دې راغلی. نو هغې کې هم چې کوم دی دا دغه ده مسله دغه شوله ده راغله. نو توقیت باندې امام مالک رحمت الله علیه قایل نه دی. زه فارغ شم تا ته بیا کار کوم انشاءالله. صحیح ده؟ او یو څو منټه بعد ده. نو دا وایه جنابو د نور علما وایي چې په دې کې شته دی. امام مالک رحمت الله علیه دلیل څه دی؟ ولو استزدناه لزادنا، موږ چې طلب د زیادت کړی نو موږ ته به زیاتوالی را کړی. د چا نه لکه موبایل ورک شوی دی او حسیب الله طالب العلم سره ورسره دی، بیا دې وایي دا هغه سره میلاو شي. نو چې د شای نه خپته به ورته وایي. نو په مسله باندې پوه شولې صاحب علیه رحمته، ولو استزدناه لزادنا، وایي که موږ چې طلب د زیاتوالي کړی نور بیا موږ ته زیاتي کړی. خو موږ دا ائمه ثلاثه دیو جواب ورکوي امام مالک ته چې پما استزدناه، موږ تی زیادت ونه کړو، نو پما زادنا بس موږ ډېرې زیاتوالی رانوست. د دې خو دغه معنا ده زیاتوالی رانوست. وعن شريح بن هاني قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام
ګرځولي رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. عن المغيرة فتبرز وتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز تركي سارا غشلت للقضاء حاجت له قبل الغاية په جانب د کندو نو په حملت نو ما بالکې ماهو د سره انځان سره اداوه لوخه قبل الفجر دا کار مخکې د سبانو. فلما رجع کله چې علیه السلام واپس شنو اخذت شروع شما احریق علی یدیه چې ما د پیغمبر علیه السلام په لاسونو مبارک باندې اوبه وراړولې من الاداوه د لوخنا وینځل پیغمبر علیه السلام یدی لاسونه وجو مخپلو الکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو دې اوبه ورچي او هغه لګېدې مخ او لاس ځان لوینځي. نو استمداد د غیر نه په وضو کې جایز دی که ناجایز دی؟ مکروه دی استمداد يرحمک الله. و استمداد څه ته کېږي چې ته بل ته ووایې چې راواچوه او چې په خپله یو سړی راشي تا سره مدد کوي نو استمداد مکروه دی خو مدد مکروه نه دی. او بعض علما دا وایي چې دا استمداد هم مطلقا مکروه نه دی. استمداد مطلقا مکروه نه دی. کم استمداد مکروه دی چې په کم باندې چاراندام موقوف دی. که ته چاته وی وبراله ګرمې کا دا استمداد مکروه نه دی. که ته چاته وی چې لکه لوټراله راوړه دا مکروه نه دی. که ته چاته وی چې دا وبره ته راواچوه چاراندام وکما نو دا مکروه نه دی. چې ورته ووایې چې دا مخ راله وینځه دا اوس مکروه دی بالاتفاق. یعنی او دغه بل کې چې ته چاته ووایې چې ما ته اوبه راواچوه نو دغه کې اختلاف دی. بعضې علماو ته دغه استمداد ته مکروه وایي بعضې ورته مکروه نه وایي. نو په غسلانو وینځله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک مخ مبارک په مسلم باندې جبه وه چوغه وه د وړی وه ذهبه شروع شو یخسر عن ذرایه چې هغې لرې کولو د مټو نه په ځواخانو کم تنګ شو نستوڼې د دغې چوغې راویستل دواړه لاسونه مبارک لاندې د چوغې نه داسې هغې بار داسې ویستو لاسونه یې لاندې راوستل او ویې غورځوله دا جبه په خپلو من کې بینو باندې داسې پرته وه که نه که دلته دا لاسونه داسې لاندې ترې راوباسي نو دا چوغه به دې بیا په دې وږو باندې پرته وي. وغسل ذراعیه ثم مسح بناصيته وعلى العمامه فعمامه باندې ات اقوال می درته ویلو. ثم اهویت لانزع چیز اباسما موزید پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا قسم کو فقال دعهما فاني ادخلتهما ما داخل کړي دي دوانو موضوع لرا په حال کون د دې خو کې چې دا طاهرتين فمسح عليهما ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا الى الصلاه او من کو په دې باندې عبد الرحمن بن عوف فقد ركع بهم ركعه فلما حسر کله چې محسوس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره چې نبی علیہ السلام راغلی دی نو ذهب شروع شو دا عبد الرحمن صاحب يتاخر رسل کېدلو اشاره وکړه الیه دته نو منځ کو پیغمبر اسلام یو د دوه رکعاتین نه ماحود نبی علیہ السلام سره فلما سلم قام النبي صلی الله علیه وسلم قمت معه نو رکعاتونه او کوم رکعات هغه چې موږ نه پوت شوي وو. اوس راشي مولوي صاحب دی حدیث مبارک کې د احریق علی یدیه استمداد عن الغیر خو مې بیان کو او دا جبه دا چوغه د وړۍ د بارملکي وه د دې نه دا مسله معلومه شو چې بارملکي شی هم استعمالوی شي د کافر جوړ هغه هم استعمالول روا دي دا بارملکي وه. بله دا مسله د صاحب علیه رحمته چې دا ذراعین وینځل او مخ مبارک وینځل نه استنشاق نه دی ذکر کړی او مزمزه یا نسیانا نه د ذکر کړی یا دا چې دغه فرض نو ځکې نه د ذکر کړی. بله مسله دا ده چې ماتې موضوع ایستلې ویل میره نه وباسه دا ما پاکو خپو ته داخلي کړي ما سپېټیک د د احنافو مذهب کې ثابت شو. ګوره زموږ د احنافو مذهب دا دی چې دا خپې تا وینځلې موزې دې ورته ور واچولې او بیا د چاردام سر ته ورسو مخکې د واقع کېدلو د بیا اودسۍ نه بس کار ټیک شو. کار څه شو او بیا اودسي به درته حایل شوي نه تر د پوره کېدو رچا او شوافی نور امامان دا وایي چې نه چاردام به پوره وکړي اله به بیا موزه لګې موږ وایي نه چې صرف پې دې وینځي موزه ورته
بیا ورچوي شي. بله چې دا مسله دغه شوه، دا راووتله. او بله چې دا دغه راووتله، صاحب علیه رحمته مسله راووتله چې خدمت کې ګوره موضوع ایستل، دا هم پکې دغه شو، دا راغله. بله مسله ترېنه دا دغه شوله، دا راووتله چې وروره عبدالرحمن بن عوف په مانده ولاړ دی، نو راوروسته کېدو، و نبي علیه السلام ته اشاره وکړه چې مه راوروسته کېږه. امر یو ته وایي، یعنې اشاره امر دی، دا هغه اشاره ده. ګوره ابوبکر صدیق ته یې وویلې چې مه راوروسته کېږه، هغه راریوس شو او ده ته یې وویلې مه راوروسته کېږه، نو دی په خپل ځای برقرار پاتې شو. دا دواړه طریقې د خیر دي. د یو ځای کې رال د عبدالرحمن صاحب رای دا ده چې الامر فوق الادب، دا ټیک کار دی، دا هم ټیک کار. او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رای دا ده چې الادب فوق الامر، ادب د امر د پاسه. دواړه قیدي شرعیه دي. ځینې ځای کې ادب فوق الامر وي، ادب فوق الامر وي، او ځینې ځای کې امر فوق الادب وي. نو دلته دا دواړه وشو. او ګوره وجه دوه وجې دي. یو وجه دا ده چې دلته د رکات کړی دی، لکه پیغمبر علیه السلام دې کې مخکې شوی وی، نو دې لمونځ کې بیا ډېر تغییر او تبدیل راتله، او هلته رکات نه و شوی. بله وجه دا د مولي صاحبه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر زیات نږدې پاتې شوی دی. او چې کله انسان د بل انسان سره زیات نږدې پاتې شي، نو دوه حالات جوړیږي. حالات نمبر 1 چې لکه دا انسان د ډیر اعلی نه اعلی معیار والا، هغه بیخي اوچت معیار والا نه، نو د ده سره هغه ډیر اهتمام پاتې نشي. بارئی سړی بیا ډېر ادب کوي، خو دغه نږدې والی ډېر ادب نه کوي. او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان ته هغه ته خو چې څونه به تا کتل، حسن بیا را پرېښوستو، څونه به دې کتل، هغه تقوا او پرهیزګاري او د الله خوف هغه به تا ته زیاته محسوسېدله. ابوبکر سره ډېر پاتې شوي و، هغه ته د شان او هیبت او عظمت په ابوبکر ډېر پروت نو. هغه ویلې د مانځه نه وروسته چې د ابن قحافه زوی لره چېرته مناسب دي چې د رسول الله مخکې څه وکړي، منځ وکړي. نو دواړه کاره ټیک دي. مولي صاحب ته په دې معاشره کې اندازې ته ګورې، کله الامر فوق الادب دی او کله الادب فوق الامر دی. په مسله باندې ورسېدي. بله دا د صاحب علیه رحمته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کوم رکات تلي و، نو پاسې دغه رکات یې بیا وکړو. په ابتدا د اسلام کې دا طریقه نه وه. په ابتدا د اسلام کې دا طریقه وه چې په دې مانځه کې خبرې م راواوي. مثال په طور دورانې راغلې په جمع ودرېږي، نو د ملا شرشم نه ته څوک رکات دی، څوک رکات دی؟ هلکه ویل 3 رکات دی. ښه په ده سپیټ ولګاو، ګرز د ګرز. خو د امام یې په دې اخري رکات کې را لاندې کړو، سلام به د امام سره یو ځای ګرځاو، دا مخکې به ده سپیټ ولګاو. فکر دې راغلی دا طریقه وه. نو یو ورځ د سهار جمع وشوله، رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام نه بعد چې خیال وکړو، نو معاذ رضی الله تعالی عنه ودرېدو، رکات یې ادا کول. چې سلام یې وګرځاو، هذه الصلاة یا معاذ، کتاب المسعود کې سرخسی صاحب راغلی، ما هذه الصلاة یا معاذ. هغه ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه رالمه، نو زما نه یو رکات تلي و، ما ویل که زه سپیټ لګوم او دا رکات کوم او رسول الله مبارک را لاندې کوم، نو 2 رکات به م رانه فوت شي. نو په پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کول خو ډېر خیر کثیر دي، زما نه به دا فوت شوی. او ویل راشه ایسته پسې ودرېږه او بیا به چې دی دا کوم دنه تللی دی دا به وروسته وکړي. اوس پیغمبر علیه السلام څه فیصله کوي؟ صحابو ته پیغمبر اسلام وفرمایل وی سن لکم معاذ سنتا، معاذ رضی الله تعالی عنہ ستاسو دپاره یو ښایسته طریقه راویسته. سن لکم معاذ سنتا حسنتا فاستنوا بسنته، تاسو د نن نه بعد د ده په دې سنتو پورې اقتدا وکئ. بیا دقه حکم د دې نه بعد چالو شو. دا موږ ته اول معاذ رضی الله تعالی عنہ د وجې نه څه شو، ملا صاحب میلاو، یعنې مخکې دا معامله ادا. بیا خو پکې خبرې هم بندې شولې، بیا به د خلکو څه کولی، بیا خو نور هم دغه کېدله ګرانېدله. نو دا په دې حدیث کې دغه تشریح شوه.
الفضل الثاني عن ابي بکر رضی الله عنه نبی اسلام انه رخص للمسافر رخصت ورکړه مسافر خان د پاره 3 ایام ولا مقیم د پاره یوم ولته اذا تطهر او واغوندي موزه لرا مسلک په دوه ما رواه رسول په سننه وابن خزيمة دار قطني قال الخطابي في معالم السنن كي هو صحيح الاسناد هكذا في المنتقى شرد موطا كده وان صفان بن عسال رضي الله تعالى قال الرسول يأمرنا اذا كنا سفرا چې موږ منو باسو خپل موزي درې ورځې درې شپې ما ګرد جنابت نبي وباسو لكن نبي وباسو د غایتنا د بولنا او د نومنا قصد د وضو شو کان تیر شوی په کلام. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال وزأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله پیغمبر علیہ السلام په موزه باندې مسح وکړه په بره طرف مو په لاندې طرف باندې هم فکراله امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب وایي په دې بره طرف باندې دا مسح فرض ده او په لاندې طرف مسنون. او سیب علیہ رحمت دا نور دوانه امامان حضرات فرمایي چې نه بره باندې فرض ده او لاندې اړو المسنون نه ده. اوس راځه دې حدیث باندې ګوره کلام ته. رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث معلول. دا حدیث کوم دی نو دا معلول دی په دې کې علت د ضعف دغه دا پروت دی. ما تاسو کو وسالت ما تاسو کو د ابو زرعه او د امام محمد امام بخاري سيبنا دا د امام بخاري نوم دی کا یعنی البخاري عن هذا الحديث فقال دوانو ویل چې ليس بصحيح وكذا ضعفه ابو داود. نو ګور لاندې طرف موزي باندې مثلا نشته په کوم باندې مثلا بره باندې ده. وعنه رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مسجد خفيان باندې على ظواهرهما. وعنه رضي الله تعالى عنه قال توزع النبي صلى الله عليه وسلم ومسامس يقول على الجوربين والنعلين فجوربو فنعلين پیغمبر علیہ السلام په جورابو مسکل د تاسو حنا پینه کوي ډیر زورور نيست مسامس يقول على الجوربين په جوربینو کې مولوی صاحب سلور روایت راغلي دا ټکی یاد سات شو سلور روایت راغلي. یو روایت په ابو داود شریف کې په 21مه صفحه ده په ترمذی شریف کې په 12مه صفحه ده په ابن ماجه شریف کې په 42مه صفحه ده به راړو. د حذیل بن شرحبیل نه روایت ته غنقل کې د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين دا روایت ده. قال الترمذي حديث حسن صحيح وريقاتا حسن صحيح وتاسو نکو دویم پکې حدیث مبارک راغلی دی دا ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. ابن ماجه رغسته دی 560 نمبر روایت ابن ماجه کی ګور. دریم روایت په جرابو کې راغلی دی وی بعث النبي صلی الله علیه وسلم سریه پیغمبر علیه السلام سریه ولېږله چې جهاد لکسان ولېږي او ته په خپل پکې رسول الله مبارک نو دې ته سریه وي چې په خپل پکې علیه السلام دې ته غزوه وي. د پیغمبر اسلام په خپل ولې پکې نتلو ویل سورلی را سکه مې دیګندې یو نه بم ځنه پاتې شوی او چلته ززم ار یو وای ززم بیا چې کم پاتې کېږي د هغې زړه سخه پکېږي زړه د خفګانت وي بزم شسته پاتې شم. دا خپلې طریقه د مولوي صاحب چې ته د یو ځای نه پاتې کېدل د کسانو غواړي ته هم ورسه پاتې شه نو بیا کار برابر دی. لکه جنګ د ملا شرشم جنګ ته ځي نو خالد دراني وایي چې زه نه ځم کښېنئ ما په ارام کښېنئ زه هم وایي نه ځم زما ستاسو سره څه دی نږدې ملګری زه نه ځم نو تاسو څه کوئ چې په خپله باندې نور کسان هم او چې دوی ته وایي تاسو کښېنئ او موږ ځو ستا دې راځو بیا څوک سره دا ټکې مني نه مني که نو فاصابهم البرد دي خلقه يخني ورسيدلا فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا اليه ما اصابهم من البرد نو امر کو دي النبي عليه السلام چې مسجد کې على العصائب والتساخين فعصائب باندې په پټکو باندې په تساخين په جرابو معنا دي علماء کړی دغه دي. مسند احمد کې دا 5 جلد 277 صفحه ده. مستدرک د حاکم دی اړومبی جل 169 صفحه ده.
څلورم روایت په دې کې نه دا راغلی دی حدثنا الازرق ابن قیس قال رأيت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ احدث چې هغه دغه اودس مات کو نو په غسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من سوپ د وړی تاسو خو یې چې لکه چې څرمنې هغی کراچۍ کې جوړه کړې د من سوپ د وړی والا خو زموږ استاد د جرابي ته دا څلور روایات مې نشي په دې کې راغلي من سوپ د وړی نور توکل کوو پې نه دا ړومبی روایت چې دی مولي صاحب دقه ابو داود شریف چې ته 21 صفحه واړی نو امام ابو داود وایي شاذ دا روایت شاذ دی عبدالرحمن بن مهدي رحمت الله تعالی علیه به دا روایت نه بیانولو ولی وایي د مغیره بن شعبه ډېر زیات شاګردان دي ټول شاګردان هغه چې دی خفین را نقل کوي صرف حذیل بن شرحبیل چې دی نورو رد پکې دا موزي دغه جرابي را نقل کړي دي ټول نه خفین په دې حدیث کې را نقل دي او د یو راوي دغه ثقه ډېرو راویانو نه مخالفت کړی دی نو چې کله هم یو راوي له ثقه راویانو څخه مخالفت اختیار کړي نو د دې راوي والا روایت ته شاذ وایي او دا نور هغې ته معروف وایي داسې ده که دا روایت شاذ شو دا د معروف روایتو په مقابله کې غیر معمول بها بوي او دا دویم چې کوم دی صاحب علیه رحمته دا دویم روایت چې کوم دغه شی دی دا راغلی او امام ترمذي ته حسن صحیحون ویلی دی په کومه معنا ورته ویلی دی ان دا سند خو موږ هم وایو چې سند یې ټیک دی ټیک ده ولیکن دې سند کې بیا شذوذ دی دا معنا شو او دویمه دا ده په دې دویم روایت چې کوم راغلی دی د ابن ماجه والا نو دا حدیث د ابو موسی الاشعری کې په هغې کې ضحاک نقل کوي د دغې اشعري رضی الله تعالی عنه نه او د دې دواړو ملاقات نه دی ثابت زمانه یوه نه ده انقطاع پکې راغلی نو منقطع روایت باندې عمل کولی شي او دا دریم روایت د سریعي والا چې مستدرک او مسند احمد راوړی دی نو هغې کې راشد نقل کوي د حضرت ثوبان نه او د سما بالکل داغه نه ثابته نه ده دا خبره احمد بن حنبل کړې دا جامع التحصیل د علایی په 174 صفحه باندې دا خبره راغستې او بل دا دغه کې تساخین راغلي دي نو چا وی چې تساخین نه جرابي مراد دي د تساخین نه موزي مراد دي ګینه لاش لسان العرب د ابن المنذور کې راواړه چې هغه د تساخین ترجمه په جرابو کوي په موضوع باندې کوي او دوی مداد مولوی صاحب چې النهايه دغه کدا راواړه د ابن الاسیر د تساخین ټکی کې ورکا د موبایل کې اوس پتا ته نهايه د ابن الاسیر ته ترجمه در کې د موضوع خو موزي دي جرابي د جرابو معنی چا دغه کړې ده او دا څلورم نمبر روایت چې دی په دې کې ابو زیاد چې سهل بن زیاد دی دا منکر الحدیث دی منکر روایات راوړي میزان الاعتدال د صحابي دویم جلد 118 چې دا سم روایت هم وي هیڅ قسمه ګرد غبار پې نه وي اخبار احاد دي اخبار احاد باندې څنګه زه غسلو د رجلینو پرېږدم کدراله کته چې په دې موضوع کې لري پرې دی نه خو د اتیر صحابونو نقل دی تواتر د سند تواتر د تعامل جرابو کې د پرې خوستلې اوس په کوم جرابو باندې منګه جواز ویلي دي نو هغه په معنا د خفینو کې دی منګه دا غي نه راووي د کوم نه راووي په معنا د چا کې خفین چې وبنه جزم کوي که څنګه چې د موضوع ولا قصه ده نو بیا ټیک ده دا د دې جرابو دا خبره شوله دا د ځان سیاد ساته او په دې نعلینو باندې په مسه کې ور روایات راغلي دي صاحب علیه رحمت الجوهر النقي د امام بهقي په دې دغه باندې په سنن کبرا چې کوم لګېدلی دی ښه لومبي جلد 288 کې د الجوهر النقي کې وایي چې دا اخبار احاد دي او ټول د ضعف نه خالي نه دي دویمه دا ده چې په دیو باندې دا مسه اصالتا نه ده چې د موضوع د پاسه شوې ده دا خبره امام طحاوي کړې ده په شرح د معنی الاثار لومبي جلد 71 صفحه کې
خلاصه دار وتلا چې غسل د رجلینو ثبت بنص الكتاب وبنص الاحاديث نو دا موږ نشو ترک کولې په اخبار احادو که په موزه کې ترک کړی دي نو تواتر د تعامل تواتر د سند پکې تواتر د شاپ پکې نور دا څه شی دی مولا صاحب حنفیت ته په کوم ځای کې شک شوبه پیدا نه کېدل نو بیا وای ها مغیره بن شعبہ قال مثلا القفین محمد اسلام نسیتا قال بل انت نسیتا لهذا فدیبانی امر کړی دی ماتا ربي عز وجل الله عز وجل ته فدیبانی امر کړی دی زي ما خبره یې رشوي ندا وانا رضی الله قال لو كان الدين بالرأي چې د دین پر رأي باندې دین په درې کومه رأي چې کومه د نصوص مقابله کې راشي دین دی ګور وهابیان استدلال نشي دین کې ریو قیاس نه چلی قیاس ختم شو قیاس خو په قران شریف نه ثابت دی قیاس د چانه ثابت دی اجتهد برأي د حدیث مبارک نه قیاس ثابت دی هغه رأي چې خپل رأي ده او په مقابله د نصوص کې د هغه معتبر نه ده نو لکان به اسفل د خف ولا په مسمان د اعلانا او مالي دلی عليه الصلاه والسلام مسکړي په ظاهر د خفینو باندې باب د په بیان د تیمام کې الک تیمم په لغت کې څه ویل کېږي قصد ویل کېږي نو په دې کې به پوره تشریح کوما او اتل السنه به خیر د تیمم د تبعیم سو اتل چې د نور کتابو کې به ویلي یا به نه ویلي خدا به ځکه کوي په اتل السنه باندې بس کوي مولا صاحب او ان شاء الله ولینس ولذي تیمم دا نقطه بم درته وایم اعلام الموقین کې چې کوم ابن القیم سیب ذکر کړی دا چې دا پکې ولی دا شوی دی دا پر شوی دی کړه سونه دا ولی هلکه واړوي هدايه په دې چې موضوع کې خو بٹن یا چینج وی دا څنګه دا خو په غیر دغه په خپل څه تل شي ویني دا خو دې په کې دوه د پاتې دا چینج لري کې به څنګه